د فضل الرحمن هغه بې عزتي کړې ده چې وجه څه کېدی شي جی تاسو راته په کمنټس کې ویلی شئ خپله رایه. ډېر خلک دا وایي دا ویډیو کلیپ را سره وګورئ خو ډېر خلک دا وایي چې د فضل الرحمن په شا باندې 20-22 لکه علما ولاړ دي. مونږ خو دا نه وایو، مونږ خو نه یو چې یاره 15 علما د فضل الرحمن په شا ولاړ دي او فضل الرحمن چې کوم دی سپورټ کوي. خو دیو دغه بقول دغه وایي چې یاره د فضل الرحمن په شا چې کوم دی پلاکه علما ولاړ دي، مدرسو قاریان ولاړ دي، هیڅ یې ورله نه دي کړي جی. ملګرو ویډیو کلیپ مو کتو جی دا څه وجه لري چې نن مسلمان ټول پښتون قوم د فضل الرحمن دغه شان بې عزتي چې کم دی کوي نه دي کول فکار با زبدا ویم چې د علمیت پاکستان کې خلاصه کې په تمامه دنیا کې چې کم لوی علما دي حق پرسته هغه علما د مولانا صاحب سپورټ کوي، مولانا صاحب تعریفونه کوي. 15 زبط زرګا علما داسې دروخه ما لوی علما چې هغه مولانا صاحب کلک سپورټ کوي. مفتی اعظم پاکستان تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې په تمامه دنیا کې نن سبا په غټ علماو کې داغه پهرس کې غنوم لیکل کېږي. دومره لوی عالم دی په پاکستان کې، خو مفتی اعظم پاکستان دی لیکن په دنیا کې هم په لوی علماو کې شمارل کېږي. هغه هم د مولانا صاحب تایید کې پاره خبره کې د مولانا صاحب صفاتونه کې مولانا صاحب سپورټ کوي. دغه رنګه په کې پی کې کې لوی علما د مولانا صاحب سپورټ کوي. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه، شیخ ادریس صاحب، مغفر الله بابا جی صاحب، دغه رنګه فضل غفور صاحب، شمس العارفین صاحب، نور لوی علما چې تاریخ دغه په زندګۍ باندې کتابونه لیکي، کتابونه به نشي لیکل. دومره لوی عالمان دي، هم د علم نه لوی خلک ته په علم کې، هم د عمل نه هم د عقل نه ډک خلک ته. لیکن دسه خلک الله رب العزت عقل نه پاک پیدا کړی دي. د هغه خلکو کلیپونه شیر کوي، کم خلک چې علما ته کنځلي کوي، کم خلق چې علماء پسې ګډي وړي وي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې کومه په حاشي خوري، په خلکو کې غلطي خبرې خوري، هغه خلق چې په خلکو کې ګنده خبرې خوري، الله رب العزت فرمایي الله به عذاب ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې به د دینم سخت عذابي. وجنا د علماء بې عزتي نه پکار، علماء پسې خبرې نه پکار. هم عجیبه منافقت ته، هم وی مشر دی عالم دی دغه خبرې پسې کول نه دی پکار. او لاول پسې وی خلک چې نوم یادوي زمونږ علما چې په کم ځای کې هم دي شدید اختلاف د عمران خان سساتی په نظریه کې، چې کله ذات یادوي نو عمران خان ته عمران خان نه وی عمران خان صاحب یادوي، بیا هم صاحب یادوي. ولی د ذات اختلاف د چا سره هیڅوک نه ساتي، صرف د اختلاف د نظریه دی. او داسې خلک دا د منافقت نه چې کوم خبره کوي نو د منافقت نه خالی نه.